أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا في شيئا ما غنمتم يقنا أغاچ غنیمت حاصل کی تاسو من شيء دسشنا فأن لله نو يقنا دا الله تعالی دفارا خمسه پینزمی صداغیدا وللرسول او د پیغمبر دفارا ولذي القربى او د خپل دفارا والیتاما او د یتیمانانو دفارا والمساکین او د مسکینانو دفارا وابن السبیل او د مسافر دفارا ان کنتم آمنتم بالله کچرتا تاسو ایمان لرئ په الله تعالی او ما انزلنا او پاغه څه چې نازل کړي دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د جدایي د فرق راوستلو په منځ د حق او د باطل کې، یعنی هغه د جنگ بدر ورځ یوم الفرقان په ورځ د جدایي باندې یا په ورځ د فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې یوم التقل جمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوه ډلې د یو بل سره. والله على كل شيء قدير الله تعالی فارش باندې قدرت والا دی. اذ انتم کله چې وئ تاسو بالعدوة الدنیا په کناره نږدې باندې مدینې ته، په هغه غاړه نږدې باندې مدینې ته، وهم بالعدوة القصوى او دا کافران پا غاړه لري باندې د مدینې نه، والرکب او قافله د ابو جهل اسفل منکم لاندې تیرې د ستاسو نه، ولو تواعدتم کچرته تاسو وعده کړی وی لاختلفتم فی المیعاد خامخا تاسو به خلاف کړی په وعدو کې. ولكن ليقضي الله لیکن دې دپاره چې پوره کړي الله تعالی امرن هغه کار کان مفعولا چې دی کیدونکی، لیهلک دې دپاره چې هلاک کړي الله تعالی من هلک هغه څوک چې هلاک شو عن بینة وروستو د دلیل نه، ویحیی او ژوندی کړي من حی هغه څوک چې ژوندی شو عن بینة وروستو د دلیل نه، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ او یقینا الله تعالی خامخا اوریدونکی پوهه دی. اذ یریکهم الله کله چې وښودل دیو ته الله تعالی اذ یریکهم الله کله چې وښودل الله تعالی تا ته دیو لرا، اذ یریکا کله چې وښودل تا ته هم دیو لرا الله رب العالمین تا ته دیو اخودل. اذ یریکهم الله کله چې اخودل تا ته دیو لره الله تعالی فی منامکا په خوب ستا کې قلیلا لږ، ولو اراکهم او که ښودلی وی دیو لره تا ته کثیرا ډیر لفشلتم نو خامخا سست شوي به وی تاسو، ولتنازعتم او خامخا جګړې به کړې وی تاسو فی الامر په کار کې، ولكن الله سلم لیکن الله تعالی بچ کئی تاسو، الله تعالی تاسو بچ کئی. انه علیم یقینا د الله تعالی فوی دی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او کله چې اخودل دا کافران تاسو ته، اذ التقیتم کله چې مخامخ شوي تاسو د دیو سره، فی اعینکم پسترګو ستاسو کې قلیلا لږ، ویقللکم او لږې ښکاره کړئ تاسو فی اعینهم پسترګو د دیو کې، لیقضي الله دې دپاره چې پوره کړي الله تعالی امرن هغه کار او هغه حکم کان مفعولا چې دی کیدونکی. وإلی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته واپس کولی شي ټول کارونه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئة کله چې مخامخ شئ تاسو د یو ډلې سره فاثبتوا نو کلک شئ، واذکروا الله او یادوئ الله تعالی لره کثیرا ډیر، لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شئ. واطیعوا الله او تابعداري کوئ د الله تعالی ورسوله د پیغمبر د الله، ولا تنازعوا جګړې مه کوئ فتفشلوا
ګنې سوس بشئ تاسو وتذهب ریحکم او لاړه بشي دبدبه ستاسو دبدبه او زور به ختم شي واصبروا صبر کوئ ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبرناکو سره مدد کوي د صبرناکو سره الله تعالی ملګری دی ولا تکونوا مکیږئ تاسو کالذین پشان دغه کسانو خرجوا من دیارهم چې وتلیو د خپلو کورونو نه بطرن په مستۍ سره په تکبر سره ورئاء الناس او د پاره د ځان ښودلو د خلکو یا د پاره د ځان ښودلو خلکو ته ویصدون عن سبیل الله او بندول دیو خلکو لرا د لارې د الله تعالی نه والله بما يعملون محیط الله تعالی پاس باندې چې دوی کوي ګیره اچونکې دی احاطه کوونکې دی وإذ زین لهم الشیطان کله چې ښایسته کړه دیو ته شیطان اعمالهم عملونه د دیو وقالو دی شیطان ویل لا غالب لکم اليوم نشتر زورور په تاسو باندې نن ورځې من الناس د خلقنا وإني جار لکم یقینا زه پناهګیر یم ستاسو دپاره زه پناه درکوونکی یم ستاسو دپاره تاسو له پناهي درکوونکی یم فلما ترات الفئتان هر کله چې ولیدو دواړه ډلو یو بل لره نکس علی عقبیه نو واپس شدا شیطان په خپلو پوندو باندې وقال ویل دی شیطان انی بریء منکم یقینا زه بیزاره یم ستاسو نه انی ارا یقینا زه وینم ما لا ترون هغه چې تاسو وینئ انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله تعالی نه والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب والدی اذ یقول المنافقون کله چې وی منافقان والذین هغه کسانو فی قلوبهم مرض چې د هغې په زړونو کې مرض د نفاق دی غر هؤلاء دینهم وی دوکه کړي دي کسانو لره د مؤمنانو لره دین د دیو ومن یتوکل علی الله او چا چې ځان وسپاره په الله تعالی باندې فإن الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زورور حکمت والا دی ولو ترى او کچرته لیدلی وی تا اذ یتوفى الذین کله چې روح اخیسته هغه کسانو نه کفرو چې کافران دي ولو ترى او کلیدلی وی تا اذ یتوفى الذین کله چې روح اخیسته دا کسانو نه کفرو چې کافران دي الملائکتو ملائکو تی روح اخیسته او تا لیدلی وی یضربون وجوههم چې وهلي مخونه د دیو و ادبارهم او شاګانې د دیو وذوقوا ورته ویلې وڅکئ عذاب الحریق عذاب د اور سوځونکي ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه عملونو چې مخکې کړلي ستاسو لاسونو وان الله یقینا الله تعالی لیس بظلام نه دی هیڅ ظلم کوونکی للعبید په خپل هیڅ یو بنده باندې کداب آل فرعون حال د دیو په شان د فرعونیانو دی د دې مکې والا حال په شان د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او هغه کسان چې مخکې وو د دیونه کفروا بآیات الله کفر کړه په آیاتونو د الله تعالی فاخذهم الله بذنوبهم ونیول دیو لره الله تعالی په سبب د ګناهونو د دیو باندې ان الله قوی یقینا الله تعالی طاقتور دی شدید العقاب او سخت عذاب والدی ذالک بان الله دا د دی وجنا چې یقینا الله تعالی لم یک مغیرا ندی بدلون کې نعمتا یو نعمت لرا انعمها چې کړی دی نعمت لرا علی قوم په یو قوم باندې حتی یغیروا تر دې چې بدل کی دا خلق ما بانفسهم هغه احکام چې لازمي په نفسونو د دیو باندې وان الله سمیع علیم او یقینا الله تعالی اوریدونکی دی او فوی دی کذاب آل فرعون حال د دیو په شان د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او هغه کسان چې مخکې د دیونه کذبوا بآیات ربهم
دروغجنتیای کړې وه په آیاتونو د خپل رب باندې فاهلکناهم نو هلاک کړمنګه دیو لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو واغرقنا آل فرعون او ډوب کړمنګه فرعونیان غرق کړمنګه فرعونیان وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظالمان ان شر الدواب یقینا ناکار پزند سرو کې عند الله پنځ د الله تعالی الذين كفروا اغا کسان دی چې کافران دی فهم لا يؤمنون نو دیو ایمان نراوړي الذين اغا کسان عاهدت منهم چې تا وعده کړی دا د دیو سره الذين اغا کسان عاهدت چې وعده کړی دا تا منهم داغي سره د دیونا ثم ينقضون عهدهم او بیا ماتی دیو خپل وعدی لرا فی کل مرت په هر ځل باندې وهم لا یتقون او دیو ځان نه بچ کوي د وعدې ماتولونه دیو ځان د وعدې د ماتولونه نه بچ کوي نو الله وايي فإما تثقفنهم کچرته تبیا مومي دیو لرا فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو ويروا په دیو سره من خلفهم آغا څوک چې ورستو لدی د دیونا او ورستو نسل یې ویروا په دیو سره د سزا ورکا لعلهم یذکرون دی د پاره چې دیو نصیحت واخلي و اما تخافن او که چرته تیریږي من قوم د یو قوم خیانتا د خیانتنا فانبذ الیهم نو ورغرزوا دیوتا وعدا فانبذ ورغرزوا الیهم دیوتا وعدا علی سواء چې شی برابر چې شی څه برابر علی سواء په برابرۍ باندې چې شی برابر ان الله لا يحب الخائنین یقینا الله تعالی مینه نه کوي د خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين او ګمان دي نه کوي هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي سبقو چې دیو بمخ کې شي د الله تعالی نه یعنی بچ بشي زمونږ د عذاب نه الله وایي انهم لا يعجزون یقینا دیو نشي کمزوري کوله الله تعالی لرا الله نشي کمزوري کوله نو دیو نشي خلاصي دي د الله د عذاب نه واعدوا لهم او تیاری کوي دیو لپاره مستطاعتم سمره چې طاقت وستاسو من قوت د طاقت د غشو د وشتلونه ومن رباط الخيل او د تړلو د اسونونه ترهبون به عدو الله چې روي تاسو پاغه سره دشمنان د الله وعدوکم او دشمنان ستاسو واخرین او نور کسان دی من دونیم سوا د دیونا لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ دیو لرا الله يعلمهم الله تعالی پیژني دیو لرا وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو د زشینا فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی یوفى الیکم پورا بدر کلی شي تاسو ته داغي اجر وانتم لا تظلمون او پتاسو به ظلم نشي کېدلی وان جنحوا للسلم او کدیو مائل شو صلحتا فجنح لها نتمائل شدیتا وتوکل علی الله او ځان وسپار په الله تعالی باندې انه هو السمیع العلیم یقینا د الله تعالی اوریدونکی او فوی دی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ او کدیو اراده کوي چې ټګیو کی تا سره په صلح کې فإن حسبك الله نو یقینا پورا دې ستاد پر الله تعالی هو الذی د الله تعالی اغزاد دی ایدک چې ته مضبوط کړی بنصری په خپل امداد سره وبالمؤمنین او په ډله د مؤمنانو سره په جماعت د مؤمنانو سره والف بین قلوبهم او مینا چولی د الله تعالی په منځ د زړونو د دیو کې لو انفقت اے پیغمبره کتا خرج کړی وې ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټوله ما الفت بین قلوبهم نو تا به مینا نوې اچولې په منځ د زړونو د دیو کې ولكن الله الف بینهم لیکن الله تعالی مینا واچولا په منځ د دیو کې انه عزیز حکیم یقینا د الله تعالی زور ور حکمت والده یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله
پورا دې ستا دپاره الله تعالی ومن اتبعک من المؤمنین او هغه چې تابعداري کړله ستا د مؤمنانو نه یا ایها النبی ای پیغمبره حرض المؤمنین تیز کا مؤمنان علی القتال په جنگ باندې ان یکم منکم 20 کچرتوستا سن شل کسان صابرون صبر کوونکی یغلبو 200 نو دا بزور ور کیږي په 200 کسانو باندې و یکم منکم او کوستا سن 100 کسان یغلبو دا بزور ور کیږي یغلبو دا وزور ورکیگی الفا من الذین کفروا پزرو آغا کسانو باندی چی کافر دی بی انهم قوم لا یفقهون دا پدی وجہ چی دا یو قوم دی چی نپویگی الان وسخفف اللہ عنکم وسپک اسانتیا روست اللہ تعالی پتاسو باندی او اسانتیا روست اللہ تعالی ستاسو باندی او سپکوال راوستو الله تعالی پتا سبحان دی وعلما او الله تعالی تفتوا ان فیکم ضعفا چې پتا سو کی کمزورتیا ده فیکم منکم کچرتوستا سنا 100 کسان صابرتن صبرناک یغلبو 200 دا بزور ورشی په 200 کسانو باندې ویکم منکم او کچرتوستا سنا 1000 کسان یغلبو 2000 دا بزور ورشی په 2000 کسانو باندې باذن الله په حکم د الله والله مع الصابرین الله تعالی د صبرناکو سره دی ما کان لنبی نشکی دې د پاره د پیغمبر ان یکون له اسرا چې شي داغه د پاره قیدیان حتی یثخن فی الارض تر دې چې ویني توی کې پزمکه کې تريدون عرض الدنیا اراده کوي تاسو د سامان د دنیا والله یرید الاخره الله تعالی اراده کوي د آخرت والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور حکمت والدی لولا کتاب من الله کچرته نوی حکم د طرف د الله تعالی نه کتاب مراد حکم لولا کتاب کچرته نوی لیک حکم من الله د طرف د الله تعالی نه تیر شوی سبقا تیر شوی لمسکم نخام خارسیدلی بو تاسو تا فیما اخذتم پاغسکی چاگستی تاسو عذاب عظیم عذاب لوی پکولو نخری مما غنیمتم داغینا چی تاسو غنیمت حاصل کئی حلالا حلال طیبا پاک واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ تعالینا ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی دے بخون کے مہربان یا ایوہ النبی اے پیغمبرہ قل ہوا لمن فی ایدیکم آغا چاہتا چی پا اختیار ستاسو کی دی فی ایدیکم چی ستاسو پلا سنو کی دی نستاسو پا اختیار کی دی قل ہوا پیغمبرہ لمن آغا چاہتا فی ایدیکم چی ستاسو پلا سنو کی دی یعنی ستاسو پا اختیار کی دی من الاسراد قیدیانونا یعلم اللہ فی قلوبکم کچرتا معلوم کہ اللہ تعالی ستاسو پزلونو کی خیرن خیر او اخلاص یوتیکم نو درب کی تاسو لرا خیرا مما اخذ منکم دیر بہتر داغینا چاگستے شوی دی ستاسونا ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی دے بخن کے مہربان وَإِن يُرِيدُوا كَدِو إِرَادَ كَي خِيَانَتَكَ د خیانت کولو تاسرا فقد خانوا الله یقینا دیو خیانت کړو د الله تعالی سره من قبل مخکی د دینا فامکن منهم نو قدرت درک الله تعالی تاسو لرا پدیو باندې والله علیم حکیم الله تعالی فیو دیو حکمت والده ان الذين آمنوا یقینا آکسان چې ایمان راوړی دی وهاجروا هجرت کړی دی وجاهدوا جهاد کړی دی بیاموالیم په لګولو د مالونو باندې وان پوسیم او په کړولو د نفسونو باندې فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې والذین او کسان آووا ونصروا چې زی ور کړی دی مهاجرینو ته او امدادي کړی دی د دیو اولئک دا کسان بعضهم اولیاء بعض زین د دیونا دوستان د زینو دی والذین او کسان آمنو چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا هجرت نه دی کړی
مالکم نشتر استاسو دا پارا من ولایتهم داغی دا دوستانین من شئین سشے حتی یهاجرو تردیش دیو هجرت وکی وین استنصروکم او کدیو مدد غواړي ستاسو نه فی الدین په دین کې فعلیکم النصر نو لازم دی پتا سو باندې امداد کول د دیو الا علی قوم مگر په خلاف دا قوم باندې وین کوي پاغي په دا قوم په خلاف باندې بداغي مدد نه کوي الا علی قوم مگر په خلاف دا قوم باندې بینکم و بینهم چې په مابین ستاسو په مابین داغي کې میثاق وعده وی والله بما تعملون بصير الله تعالی پاغه سچ تاسو کوي لیدونکې دی والذین کفروا کسان چې کفر کړل بعضهم اولیاء او بعض زین د دیونا دوستان د زینو دی الا تفعلوا کچرته ونه کوي تاسو دا کار امداد ونه کوي تکون فتنه فی الارض نشبدا امتحان او فتنه پزمکه کی وفساد کبیر او لوی فساد والذین آمنوا آغا کسان چی ایمان راول دے وحاجرو هجرت کڑے دے وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کڑے دے پلارد اللہ تعالیٰ کی والذین آغا کسان آوو چی زیور کڑے دے دی مہاجرینو تا ونصرو داغی مدد کڑے دے اولائک هم المؤمنون حقا دغا کسان هم دیو دی مومنان پرشتیا لهم مغفرتون دیو دا پارا بخنا دا ورزق کریم او رزق عزت مندے والذین آمنوا کسان چی ایمان راول لے من بعدو رستر دینا وهاجروا هجرت وکا وجاهدوا معکم او جهاد وکا پمل کرتیا ستاسو کی پولائک منکم ندغ کسان ستاسو ندی واولو الارحام او خواندان دخپل ولی بعضهم اولا ببعضین زین د دیونا ډیر نږدې دی زینو ته فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې یعنی په میراث کې ان الله بكل شیء علیم یقینا الله تعالی پارشی باندې پوهه دی براءت من الله اعلان د بایکاټ دی اعلان د بیزارتیا دی اعلان د بایکاټ دی من الله د طرف د الله تعالی نه ورسول او د پیغمبر داغنا الی الذین اغا کسانو ته عاهدتم چې تاسو ور سره وعده کړل من المشرکین د مشرکانو نه فسیحوا فی الارض نو وګرځي پزماکه کې 4 اشهر سلور میاشتې وعلموا فشی انکم غیر معجز الله چې یقینا تاسو نشئ کمزوري کون کی تاسو نشئ کمزوري کوله الله تعالی لرا وان الله مخزي الکافرین او یقینا الله تعالی شرمون کې دې رسوا کون کې دې کافرانو لرا واذان من الله او اعلان دیر طرف د الله تعالی نا او رسول او د پیغمبر دا غنا ال الناس خلق تا یوم الحج الاکبر پورز د لوی حج باندې پورز د لوی حج باندې حج اکبر هر حج چې کوم نه کم چې کال کې ځل لذي ناغه ته حج اکبر وای او عمره ته حج اصغر وای دا خبره حقیقت نه لري چې خلک وای را د جمعې پر ورځ باندې عرفه راشي نو دغه حج به حج اکبري نه بس هر حج د حج اکبر دی او عمره ته حج اصغر وای یوم الحج الاکبر پر ورځ د حج اکبر ان الله چې یقینا الله تعالی بریء بیزار دی من المشرکین د مشرکانو نه ورسول او پیغمبر د الله ته هم بیزار دی فإن تبتم کچرت توبه وباسئ تاسو فهو خیر لکم نو دا بغور استاسو لپاره وإن تولیتم او کواوړې دی تاسو فاعلموا فیشی انکم غیر معجز الله چې یقینا تاسو نشئ کمزوري کولی الله تعالی لرا وبشر الذین او زیر ورکړه هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي بعذاب الیم په عذاب دردناک سره الا الذین مگر هغه کسان عاهدتم چې تاسو ورسره وعده کړل من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوکم شیئا او بیا کمې نه دی کړی تاسو ته په هیڅ شي کې ولم یظاهروا علیکم او امداد یې نه دی کړی ستاسو په خلاف باندې احدن د یو کس فاتموا الیهم عهدهم نو پوره کوئ تاسو هغې ته وعده د هغې الی مدتهم تر وخت د هغې پورې تر نیټې د هغې پورې
ان الله يحب المتقین یقینا الله تعالی مینا کوي د متقیانو پرهیزګارانو سره. فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې تیر شي هغه میاشتې عزتمندي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې ختم شي او تیر شي میاشتې عزتمندي. فاقتلوا المشرکین نو وجنی مشرکان لرا حيث وجدتموهم کمزې چې تاسو مومئ دیو لرا. وخذوهم او نسی دیو لرا. واحصروهم او قید کیا چوي دیو لرا بند کئی دیو لرا. وقعدوا لهم او کینی دیو تا کل مرصدین پهر لارکی. فإن تابو کدیو توبه ویستل واقاموا الصلاة او پابندی وکړه د مانځه. واتوا الزکاة او زکات ورک. فخلوا سبیلهم نو پریږدئ د دیو لارا. ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دی بخونکی مهربان. وإن أحد من المشرکین او کچرت یو کس د مشرکانو نه استجارکا پنایو غواړستانا فاجره نو پنای ورله ورکا حتی یسمع کلام الله تر دې چې واوري کلام د الله تعالی. ثم ابلغه بیا ورسوه د لرا مأمنا زید امنتا. ذالک بانهم دا د دې وجنا چې یقینا دیو قوم داسې قوم دی لا یعلمون چې نه پوهیږي. کیف یکون للمشرکین عهد سرنګ بشي د مشرکانو د پاره وعده عند الله پنځ د الله تعالی او عند رسول او پنځ د پیغمبر د الله. الا الذين مگر کسان عاهدتم چې تاسو ور سره وعده کړل عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې. فمستقاموا لكم نو څو پورې چې دیو مضبوط ولاړ تاسو لپاره فاستقیموا لهم تاسو مضبوط ودرېږئ دیو ته په وعده کې. ان الله يحب المتقین یقینا الله تعالی مینا کوي د متقیانو پرهیزګارانو سره. کیف څرنګي به دیو څرنګي به دیو لرا مضبوطی دلی په وعده باندې. وان یظهروا علیکم او کدیو زور اور شي پتا سو باندې لا يرقبوا بكم انتظار نه کوي تاسو په باره کې الا د خپل ولی ولا ذمه او نه د ذمہ داری او نه د لوزه. یرذونکم خوشاله کوي تاسو لرا بافواههم په خپل خلو باندې. وتأبى قلوبهم او انکار کوي د دیو زلونه. واکثرهم فاسقون او زیات په دیو کې فاسقان دي. اشتروا بآیات الله دیو غوړه کړلی په مقابله د آیاتونو د الله تعالی کې ثمنن قلیلا قیمت د دنیا لګي. فصدوا عن سبیله نو بن شوي دي دیو د لارې د الله تعالی نه. انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا ډیر بد دی هغه چې دیو کوم عمل کوي. لا يرقبون في مؤمن دیو انتظار نه کوي په باره دیو مسلمان کې الا د خپل ولی ولا ذمه او نه د لوزه. واولئک هم المعتدون او دا کسان زیاتې کوونکي دي. فإن تابوا کدیو توبه ویستله واقاموا الصلاة او پابندي کوله د مانځه. وآتوا الزکاة او زکات ورکاو. فإخوانکم فی الدین نو ستاسو وروڼه دي په دین کې. ونفصل الآیات او تفصیل سره بیانو منګ آیاتونه واضح کو منګ آیاتونه لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي. وإن نکثوا ایمانهم او کدیو مات کی خپل وعده خپل قسمونه من بعد عهدهم رستو د خپل وعدونه. وطعنوا فی دینکم او الزام لګی ستاسو په دین کې. فقاتلون اوجنی ائمه الکفر مشران د کفر. انهم لا ایمان لهم یقینا دیو لا ایمان لهم نشتره قسمونه دیو لرا او نشتره وعده دیو لرا. لعلهم ينتهون دیر خاطر لپاره چې دیو منشي. الا تقاتلون آیا تاسو ولې جنگ نه کوئ قوما د داسې قوم سره نکثوا ایمانهم چې هغې ماتې کړي دي خپلې وعدې. وهموا باخراج الرسول او قصې کړی دی په ویستلو د پیغمبر باندې. وهم بدؤوکم اول مره او دیو شروع کړله په تاسو باندې په اول ځله. اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دیونه. والله احق الله تعالی ډیر لایق دی ان تخشوا چې تاسو ویریږئ د هغه نه. ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو مؤمنان.
قاتلوهم جنگ کوي د دیو سره يعذبهم الله عذاب ورکي دیو لرا الله تعالی بأيديكم ستاسو پلاسونو باندې ويخزيهم او شرمي دیو لرا رسوا کوي دیو لرا وينصركم عليهم او امداد کوي ستاسو سره د دیو په خلاف باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخي سيني د قوم مؤمنانو ويذهب غيظ قلوبهم او لري کوي غصه د زړونو د دیو ويتوب الله على من يشاء او مهرباني کوي الله تعالی په چا باندې چې خوښ شي والله عليم حكيم الله تعالی فوی دیو حکمت والدی ام حسبتم ایا ګمان کوي تاسو ان تترکو چې تاسو به پرې خودلې شئ ولما يعلم الله الذين او لا تروس پوری ندی ښکارا کړی الله تعالی هغه کسان جاهدوا منکم چې jihad کوي تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله او نه دین ولی ما سوا د الله تعالی نه ولا رسولي او د پیغمبر داغنا ولا المؤمنین او د مؤمنانو ولیجا د زړه دوست والله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دی پاغه څه چې تاسو یې کوئ ما کان للمشرکین ندی پکار د مشرکانو د پاره ان یعمروا مساجد الله دا چې جوړ کې دیو جماعتونه د الله تعالی شاهدین علی انفسهم گواہی کوونکی دی په خپل ځانونو باندې بالکفر د کفر اولئک دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شوی دی عملونه د دیو وفي النار هم خالدون او پور کې بدیو همیشئ انما یعمرو یقینا جوړی مساجد الله جماعتونه د الله تعالی من اغا څوک آمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی والیوم الاخر او پورز د آخرت باندې واقام الصلاه او پابندی کوي د منځوات زکات او زکات ور کوي ولم يخش الا الله او نه یریږي مگر د یو الله تعالی نه فعسان زرد اولئک دغه کسان ان یکونو من المهتدین چې شی بدیو د لار مندونکو نه اجعلتم ایا ګرځوي تاسو سقایت الحاج او باور کوونکی حاجیانو ته او باور کول حاجیانو ته او عمارت المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن پشان دا غچا امن بالله چې ایمان راول دی په الله تعالی والیوم الاخر پرز د اخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله دا ندی برابر پنځ د الله تعالی باندې والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته الذين امنوا وكسان چې ایمان راول دي وهاجروا هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي دي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې باموالهم پلګولو د خپل مالونو باندې وانفسهم او پکړولو د خپل نفسونو باندې اعظم درجه عند الله دا لوی درجه والدی پنځ د الله تعالی باندې و اولئک او دغه کسان هم الفائزون هم دیو دی کامیاب یبشرهم زیر ورکی دیو تربهم رب د دیو برحمتین په مهربانی سره منو د خپل طرفنا ورضوان او پر زامنتیا سره و جناتین او په جنتونو سره لهم فیا چې دیو د پاره پدې کې نعیم مقیم نعمتونه دی همیشه خالدین فیا ابدا همیشه تن به پدې کې تل تتلا همیشه ان الله عنده اجر عظیم یقینا الله تعالی چې د سره اجر دی ډیر لوی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تتخذوا آباءکم منی سیخپلو پلارانو لرا و اخوانکم او خپلورونو لرا اولیاء دوستان ان استحب الكفر کچرت دیو خوخ کی کفر لرا علی الایمان په مقابله د ایمان ومن یتولهم او چاچی دوستی وکړه دیو سره منکم استاسنا فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان هم دیو دی ظالمان قل و پیغمبر ان کان آباؤکم کچرتی پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او قام قبیل ستاسو و اموال اقترفتموها او غمالونا چې تاسو ګټل دی غیلرا
وتجارت او هغه تجارت تخشون کسادا چې تاسو یریږئ د هغې د خرابېدونه، ومساکن او کورونه ځایونه د اوسېدلو ترضونه چې تاسو خوښوئ هغې لره، احب الیکم که دا ټول هر څه محبوب وي تاسو ته من الله د الله تعالی نه، ورسوله او د پیغمبر د هغه نه، وجهاد او د جهاد نه فی سبیله په لاره د الله تعالی کې، فتربصوا نو بیا انتظار کوئ حتی یاتی الله تر دې چې راتلو کې الله تعالی بامري په خپل حکم سره عذاب، والله لا یهدي القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. لقد نصركم الله یقینا امداد کړو تاسو سره الله تعالی فی مواطن کثیرة په ډیرو ځایونو کې، ویوم حنین او خاص کر په ورځ د حنین، په ورځ د جنگ حنین، ورځ د حنین جنگ حنین کې خاص کر په هغه کې الله رب العالمین مدد کړو. اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې تعجب کې واچولئ تاسو لره زیاتوالی ستاسو، فلم تغنی عنکم شیئا نو پیدا در نکله تاسو ته هیڅ شی، وضاقت علیکم الارض او تنگ شو په تاسو باندې ځمکه، بما رحبت سره د پراخوالینا، ثم ولیتم مدبرین بیا واوړېدئ تاسو شا کوونکي. ثم انزل الله نو بیا راولېږه الله تعالی سکینته خپل تسلي او خپل اطمینان، علی رسولی په خپل پیغمبر باندې، وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې، وانزل جنودا او راولېږه الله تعالی لښکرې لم تروها چې تاسو نه لیدل هغې لره، وعذب الذین کفروا او سزا ورکړه عذاب ورکو الله تعالی کسانو ته چې کافران دي، وذلک جزاء الکافرین او دغه بدله د کافرانو ده. ثم یتوب الله بیا مهرباني وکړه الله تعالی، ثم یتوب الله بیا مهرباني وکړه الله تعالی من بعد ذلک وروسته د دینه، علی من یشاء په چا باندې چې خوښوه، والله غفور الرحیم الله تعالی بخونکې مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، انما المشرکون نجس یقینا مشرکان پلید دی، فلا یقربوا المسجد الحرام نو دیو دین نزدې کیږي مسجد حرام ته، بعد عامهم هذا رستو د کالنا رستو د کال د دیونه چې دا دی، وإن خفتم او یریږئ تاسو عیلة د غریبینا، فسوف یغنیکم الله زر دی چې مالداره به کي تاسو لره الله تعالی من فضلې د خپل فضل نه، ان شاء که د الله خوښه شي. ان الله یقینا الله تعالی علیم حکیم پویه دی او حکمت والا دی. قاتل الذین جنگ وکئ د هغه کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله تعالی، ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې، ولا یحرمون او نه حرام ګڼي ما حرم الله هغه چې حرام کړي دی الله تعالی ورسوله پیغمبر داغه، ولا یدینون او نه تابع کیږي دین الحق د دین حق، من الذین دا کسان اوتوا الکتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب، حتی یعطوا الجزیه تر دې چې دی ورکي ټیکس لره، عن یدین په خپل لاس باندې، وهم صاغرون او دیو ذلیلی. وقالت الیهود و یهودیان عزیر ابن الله چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، وقالت النصارى المسيح ابن الله او وای نصارا چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، ذلک قولهم دا ویناګانې د دیو دی، فی افواههم په خولو د دیو باندې، یضاهئون مشابهت کوي دیو قول الذین کفروا د قول او د وینا دا کسانو سره چې کافران دي، من کفر یې کړی دی من قبل مخکې، قاتلهم الله قتل دی کی دیو لره الله تعالی، پلعنت دی کی دیو لره الله تعالی، انا یوفکون دیو کم طرف تاړولی شي، اتخذوا دیو نیول دی احبارهم خپل مولیان و رهبانهم او خپل پیران، اربابا خدایان من دون الله ما سوا د الله نه، والمسیح ابن مریم او عیسی زوی د مریمی، وما امروا او حکم نو شوی دیو ته الا لیعبدوا مگر دا چې عبادت وکړي، الها واحدا
د حقدار د بندګۍ یک یو، د حاجت روا یک یو، د خدای یک یو. لا اله الا هو، نشتره حقدار د بندګۍ مگر دغه یو الله دی. سبحانه، پاکی دا غلرا. عما یشرکون، دا غنا چې دا خلق حصدار جوړی دا غسرا. یریدون ان یطفئوا نور الله، دی اراده کوي چې مړه کی رڼا د الله تعالی بافواههم په خپلو خولو باندې. ویأبى الله، او انکار کوي الله تعالی الا ان یتم نوره، مگر د دین انکار نه کوي چې پوره کی خپل رڼا. ولو کرہ الکافرون، اگر کبد گنی کافران. والذی د الله تعالی هغه ذات دی ارسل رسوله چې را لېږلی دی خپل پیغمبر لره بالهدى په هدایت باندې، و دین الحق او په حق دین، لیظهره دې دپاره چې غالب کړي دې دین لره علی الدین کله په ټولو دینونو باندې. ولو کرہ المشرکون، اگر کبد گنی مشرکان. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، یقینا ډیر د مولیانو نا، والرهبان او د پیرانو نا، لیاکلون اموال الناس، خامخا خوري مالونه د خلقو، بالباطل په باطلی طریقې سره، په غلطی طریقې سره. ويصدون عن سبيل الله، او بندي خلق لرا د لارې د الله تعالی نه. والذین هغه کسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سرو زرو لرا، والفضة او سپینو زرو لرا، ولا ينفقونها او نه خرج کوي دی لرا، فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی. فبشرهم، نذیر ورکه دیو لرا، بعذاب علیم، فعذاب دردناک سرا. یوم یحما علیها، پاغه ورځ چې ګرمولې بشي دی لرا، فی نار جهنم، په اور د جهنم کی. فتکوا بها جباههم، نو داغ به ورکولی شي په دې باندې، جباههم تندو د دیو ته، د تندې به ورله پې داغ کولی شي. وجنوبهم او اړخونه د دیو، طرفونه د دیو. وظهورهم او شاګانو د دیو ته. فتکوا بها، نو داغ به ورکولی شي په دې سره، الله دې موږ بچ کړي. فتکوا، نو داغ به ورکولی شي بیا په دې سره، جباههم تندو د دیو ته، وجنوبهم او اړخونو د دیو ته، وظهورهم او شاګانو د دیو ته. او الله به وایي هذا دا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه دی چې تاسو مال جمع کړی د خپلو ځانونو دپاره. فذوقوا، نو وڅکئ ما کنتم تکنزون، سزا او عذاب د هغې چې تاسو جمع کړی وو. ان عدت الشهور، یقینا شمیر د میاشتو، عند الله په نزد الله تعالی باندې، 12 شهرا 12 میاشتې دي. فی کتاب الله، په کتاب د الله تعالی کې. یوم خلق السماوات والارض، په کوم ورځ چې پیدا کړي دی الله تعالی اسمانونه او ځمکې. منها 4 حرم، ځینې د دې نه 4 دي د عزت. منها د دې نه 4 حرم، 4 میاشتې دي د عزت. ذلک الدین القیم، دا دین دی مضبوط، او دا حساب دی مضبوط، دا قانون دی مضبوط. فلا تظلموا فیهن، ظلم مکوئ پدې کې، فلا تظلموا، ظلم مکوئ فیهن پدې میاشتو کې، انفسکم په خپلو ځانونو باندې، یعنی په یو بل باندې ظلم مکوئ. وقاتلوا المشرکین، او جنگ وکئ د مشرکانو سره، کافتن ټول، کما یقاتلونکم کافه، لکه څنګه چې دیو جنگ کوي تاسو سره په غونډه ټول. واعلموا فیشئ ان الله مع المتقین، یقینا الله تعالی د متقیانو سره دی. انما النسیء، یقینا رستو کول د میاشتو. انما النسیء، یقینا رستو کول د میاشتو، دیو به د میاشتو کې په خپله رد و بدل کاو، بس دا کله یو میاشت مخکې کوه، کله رستو کوه. الله رب العالمین وی دا خو په کوپر کې نورم زیادت دی. انما النسیء، یقینا رستو کول د میاشتو، زیادتون دا زیاتوالی دی، فی الکفر په کوپر کې. یضل به الذین، گمراه کولی شي په دې سره کسان، کفرو چې کافران دي. یحلونه عاما، حلال گنی دی لرا یو کال، ویحرمونه او حرام گنی دی لرا عاما بل کال. لیواطئو دی دپاره چې دیو پوره کی عدت ما حرم الله، شمیر د هغې چې حرام کړی دی الله تعالی.
فیحلون دیو حلال گنی ما حرم الله آغا چه حرام کړي دی الله تعالی زین لهم سوء اعمالهم خیستکلی شوی دی دیو تا بد عملونه د دیو والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته توفیق نور کوي قوم کافرانو ته یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ما لکم سشو دی تاسو لرا اذا قیل لکم کله چې ویل شي تاسو ته انفروا فی سبیل الله چې زید الله تعالی په لاره کې اثاقلتم الی الارض نو تاسو درانه شئ ځمکې ته ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشحاله شوي په ژوند دنیاوي باندې من الاخرت د آخرت نه فما متاع الحیات الدنیا نو نه د څکه د ژوند دنیاوي فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لگا الا تنفروا کچرته تاسو لاړ نشئ جهاد ته یعذبکم عذاب بدر کی تاسو لرا عذابا علیما عذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم او بدل کی برا ولی یو قوم علا وستاسنا ولا تضروه شیئا او تاسو بزرر نشی رسولی غیت هیچ شی والله علا کل شیء قدیر اللہ تعالی پارشی باندی قدرت والدین الا تنصروا کچرتا تاسو امداد ونکید دی پیغمبر فقد نصره الله یقینا مدد کید سر اللہ تعالی اذ اخرجه الذین کله چې راایستلیو دلراغه کسانو کفرو چې کافران دي نو الله مدد کړو کنه ګوره اذ اخرجه الذین کله چې راایستلیو دلراغه کسانو کفرو چې کافران دي ثانی اسنین دو په دوا دویمو د دوونه یعنی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اذ هما کله چې دا دوانه فی الغار په غار سور کې اذ یقول لصاحبی کله چې د ویل خپل ملګری ته لا تحزن مخ پکېږه ان الله معنا یقینا الله تعالی زمون سره دی فانزل الله سکینته نوراولیږه الله تعالی خپل تسلی او خپل اطمینان علیه پد باندې و ایده او مضبوط کدلرا بجنودین پداسې لخکرو سره لم تروا چې تاسو نلیدل اغیلرا وجعل کلمت الذین او وګرځو الله تعالی حکم دا کسانو کفر السفلا چې کافران دي لاندې داغي حکم لاندې شو وکلمت الله هي العلیا او حکم دا الله تعالی دی اوچت والله عزیز حکیم الله تعالی دی زور ور حکمت والا ان پیروز اعلان شي جهاد تا خفافا کسبکی و ثقالا او کدرانا وجاهدوا باموالکم او جهاد وکي په لګولو د مالونو وان پوسیکم او په کړهولو د نفسونو باندې فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ذالکم خیر لکم دا غوړ دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچرته تاسو پوهیږئ لو کان عرضا قریبا کچرته وی دا سامان نږدې وسفرا قاصدا او سفر درمیانا لتبعوکا خامخ دیو بستا تابیداری کړي وي ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن ګران شوی دی په دیو باندې سفر کول په دین کې وسيحلفون بالله او زر دی چې دیو به قسمونه کوي په الله تعالی باندې لو استطعنا که زمونږه طاقت ویله خرجنا معکم نو موږ به وتلی وی ستاسو سره یهلکون انفسهم دیو هلاکوي خپل ځانونه لره والله یعلم الله تعالی فیږي انهم لکاذبون چې یقینا دیو خامخا دروغجن دي عفا الله عنك معافي کړل الله تعالی تا لما اذنت لهم ولتا اجازه ورکړل دیو ته حتا يتبين لك الذين تر دې چې ښکارا شوی تا دغه کسان صدقو چې رښتونی دي وتعلم الكاذبين او تا پیجندلې وې دروغجنو لرا لا يستاذنك الذين اجازت نغواړستانه هغه کسان یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی او یوم الاخر او پورز د آخرت باندې اي یجاهدوا باموالهم دا چې جهاد وکي په لګولو د مالونو وان پوسیم او په کړهولو د نفسونو باندې والله علیم بالمتقین الله تعالی پوی دی په متقیانو پرهیزګارانو باندې
انما یستاذنک الذین یقینا اجازت غواړي ستانه کسان لا یؤمنون بالله چې هغه ایمان نه لري په الله تعالی والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ورتابت قلوبهم او شک کوي د دې وزرونه فهم فی ریبهم یترددون ناغي په خپل شک کې حیران او پریشان دي ولو ارادوا الخروج او کچرته دی اراده کړې وې د وتلو لا اعدوا له نو خامخا تیارې به کړې وې هغه ته عدتن تیارې ولکن کرہ الله بعاثهم لیکن بد ګڼل الله تعالی د دیو پورته کېدل فثبتهم نو الله تعالی کینول دیو لرا مضبوط کړل دیو لرا یعنی په دې ځمکه مضبوط کړو کینول وقیل قعدوا او ویل شو دیو تجکینای مع القاعدین د ناستو سرا لو خرجوا فیکم الله وی کدی وتلی وی پتاسو کی ما زادوکم نو نبی وی زیاد کړي تاسو لرا الا خبالا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم او خامخا چغلی به کړي وی تاسو پمینس کی چغلی به کړي وی تاسو پمینس کی یبغونکم الفتنه لټی دیو پتاسو کی فساد وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی جاسوسان دی دیو د پارا والله علیم بالظالمین الله تعالی پویا دی په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه یقینا دیو لټول او فساد من قبل مخکی وقلبوا لك الامور او انتظار کړه استاد پار د مصیبتونو حتی جاء الحق تر دی چراغ حق وظهر امر الله او خکار شو حکم د الله تعالی وهم کارهون او دیو بدګنون کیو حق لرا ومنهم او زین د دیونا من یقول اذن لی ومنهم او زین د دیونا من هغدی یقول اذن لی چغوی اجازت را کماتا ولا تفتنی او په فتنه کې ما چو مالرا الا خبردار فی الفتنه سقطوا دیو په فتنه کې غرزیدلی دي وان جهنم لمحیطه بالکافرین او یقینا جهنم راګرون کې د کافرانو لرا ان تصبکا کورسیږي تا حسنه خوشالی تسؤهم نخپکې دی لرا وان تصبکا او کورسیږي تا مصیبت یقول دی وای قد اخذنا امرنا یقینا منګنی ولې خپل کار عملم کړو په خپل رائے باندې مطلب دا چې زمونږ خپل رائے باندې عمل کړو نو بس کامیاب شو غنم قد اخذنا یقینا عمل کړو منګه امرنا په خپل رائے باندې نیولې منګه خپل کار من قبل مخکی ويتولوا او دیو اوړي استاد مجلسنا وهم فرحون او دیو خوشالي کوونکی قلوا پیغمبر علی یصيبنا هیڅ چرې نه رسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه څه چې مقرر کړی الله تعالی زمونږ د پاره هو مولانا د الله تعالی زمونږ دوست دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاري مؤمنان قلوا پیغمبر هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوي په مونږ باندې الا احدى الحسنين مگر د یو د دوو پیدو په دوو پیدو کې یو پیدا به خامخای یا پیدا دادا چې تاسو مړکو او دام پیدا چې موږ شو موږ شهیدان شو او که بچ شو موږ نو غازیان شو ونحن نتربص بكم او موږ انتظار کوو په تاسو باندې ان يصيبكم الله دا چې وبرسي تاسو د الله تعالی بعذاب عذاب من عنده د خپل طرفنا او بأيدينا یا زمون په لاسونو باندې فتربصون انتظار کوي انا معكم متربصون یقینا مونږه تاسو سره انتظار کوونکیو قلوا پیغمبر انفقوا خرج کوي طوعا کپا خوخیوی او کرهن او کپا ناخوخی پا زور باندی لن یتقبل منکم هیچری با قبول نشستاسونا انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یتاسو قوم فاسقانا وما منعهم او ندی منع کړي دیو لاران تقبل منهم چې قبول شره دیونا نفقاتهم خرچید دیو نفقید دیو الا انهم كفروا بالله
مگر دا چې دیو کفر کړی دی په الله تعالی او په پیغمبر د الله. ولا یاتون الصلاة او دیو نراځي مانځه ته الا وهم کسالا مگر دیو سوس پوسه. ولا ينفقون او دیو نه خرج کوي خپل مال لرا الا وهم کارهون مگر دیو بدګنون کی وی. فلا تعجبک اموالهم تعجب کی دیوانه چې تعالی را مالونه د دیو ولا اولادهم او نه اولاد د دیو. انما يريد الله یقین اراده کوي الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکړي دیو لرا بیا پدې سرا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې. وتزهق انفسهم او لاړ شي روحونه د دیو وهم کافرون او دیو کافران. ويحلفون بالله او دیو قسمونه خوري په الله تعالی باندې انهم لمنکم چې یقینا دیو ستاسو نه دي یعنی ستاسو ملګری دي. وما هم منکم او نه دیو ستاسو ملګری ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دی یفرقون چې یریږي د کافرانو. لو یجدون ملجأن کچرت دیو بیا مومی ملجأن زید پنای او مغارات یا غارنا او مدخلا یا زید داخلی دو لولو الیه نخامخ اوڑی اغی طرف تا وهم یجمحون او دیو منڈی وهن کی. ومنهم او زند دیونا من یلمزوکا اغا دی چی عیب لگی پتا باندی پی صدقاتی پا تقسیم د صدقاتو کی. فإن اعطو کورک لشدیوتا من هاد دینا رضون خوشالی. وإن لم يعطو او کدیو لورنک لشی من هاد دینا اذا هم يسخطون ناگان دیو غصه کی. ولو انهم رضو او کچرت دیو خوشاله شوی ما آتاهم الله آغا چه ورکلی دیو تا اللہ تعالی و رسولو پیغمبر دا اللہ. وقالو دیو ویلی حسبنا اللہ پورا دے زمان دا پارا اللہ تعالی سیوتین اللہ زرد چراب کی منتا اللہ تعالی من فضلی دخپل فضلنا و رسولو پیغمبر داغا دمال غنیمتنا. انا الاللہ راغبون یقینا من اللہ تعالی تا راغبون رغبت کون کیو شوق ساتون کیو. انما الصدقات یقینا صدقی للفقرائی د غریبانانو د پارا دی والمساکین یو د مسکینانو د پارا دی. والعاملین علیها او د پارا د عمل د پارا د کار کون کو دی پدی باندې چې د صدقې د مال را غونډي. والمؤلفه قلوبهم او دا هغه د چا د پارا چې مایل شوی دی زړونه د دیو دین ته. وفي الرقاب او پازادولو د غلامانو کی. والغارمین او د قرضدارو د پارا. وفي سبيل الله پلار د الله تعالی کی. وابن السبيل د مسافر د پارا. فریضه من الله دا مقررتیا دا د طرف د الله تعالی نا. والله علیم حکیم الله تعالی فید یو د حکمت والده. ومنهم الذين او زین د دیونا هغه کسان دی یؤذون النبی چې تکلیف ور کوي پیغمبر لرا. ويقولون او دی وای هو اذن چې دا اوریدون کې دی د هر خبرې. اذن غوږ دی یعنی اوریدون کې دی د هر خبرې. قل وای پیغمبر اذن خیر لکم اوریدون کې د خې خبرې د خې خبرې د ستاسو د پاره. یو معنا ده اذن خیر لکم اوریدون کې د خې خبرې د ستاسو د پاره. یا بلا اذن خیر لکم غوږ دا غوره د ستاسو د پاره. یؤمنو بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی او یؤمنو للمؤمنین او تصدیق کوي د خبرې د مؤمنانو. ورحمت للذین آمنوا او رحمت دې د پاره د کسانو چې ایمان راوړل دي منکم استاسنا. والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې تکلیف ورکوي پیغمبر د الله لرا. لهم عذاب علیم دیو د پاره عذاب دردناک دی. یحلفون بالله دیو قسمونه کوي په الله تعالی باندې لکم تاسو ته لیردوکم چې خوشاله کی تاسو لرا. والله ورسوله الله تعالی او پیغمبر داغه حق ډیر حقدار دی. ان یردوه چې خوشاله کی دیو هغه لرا. ان کانو مؤمنین کچرتی دیو مومنان. علم یعلمو ایدیو نفویگی انہو من یحادد اللہ شان دارے چچا خلاف وکد اللہ تعالی و رسولو دا پیغمبر دا اللہ.
فان له نار جهنم یقینا یبدل پار اور د جهنم خالدن فیا همیشه به پدې کې ذالک الخزي العظیم دا رسوایی دا ډیر لویا يحذر المنافقون یریګ منافقان ان تنزل عليهم سوره دا چراو بلګل شي پدیو باندې یو سورت براولې گلی شي تنبئهم چې خبر ور کوي دی لرا بما فی قلوبهم پاغه سباندې چې دیو پزړونو کې دي د منافقانو بارکه به یو سورت نازل شي دا یریږي قل استهزئوا ورته وای پیغمبر ټوکې کوي ان الله مخرج یقینا الله تعالی ښکارا کوونکی ما تحذرون دا سجتا سودا غنی یریږي ولئن سألتهم او کتت پوسوګر دیونا لا یقولن نخام قدیوی انما كنا نخوض یقینا منغا ننوتلو په عبسو کې ونلعب او لوبم کولی مړه سے گپ شپ کې لاړو بڑا قل وای پیغمبر اب الله آیا الله تعالی پسې وایات یو پایاتونو د الله تعالی پسې ورسول په پیغمبر د الله تعالی پسې کنتم تستهزئون تاسو ټوکې کولی لا تعتذروا عذرنا ما پیش کوي بانی ما کوي قد کفرتم یقینا تاسو کفر کړه دی بعد ایمانکم ورستو د ایمانونو تاسو نه ان اپو کچرت مافیو کومنګان طائفه منکم یو ډلې تاسو نه نعذب نمنګ به سزا ورکو طائفه یو بل ډلې تا بانهم پدی وجا چې یقینا کانوا دیو مجرمان بأنهم كانوا مجرمين پدی وجہ چې ودیو مجرمان المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان زنانا بعضهم زین د دیونا من بعضین د زینو ندی بعض د بعضو ندی یامرون حکم کوي خلق تا بالمنکر پناروا کارون وینهون عن المعروف او منع کوي خلق د خو کارونو د نیکونا ويقبضون ايديهم او بندي دیو د خیر نه خپل لاسونه نسوا الله دیو هر کړه دی الله تعالی لرا فنسيهم نو الله تعالی دیو فری خو دی ان المنافقين هم الفاسقون یقینا منافقان هم دیو دی فاسقان وعد الله المنافقين وعدك الله تعالی د منافقان سړو والمنافقات د منافقان زنانو سرا والکفار او د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه به دیو په دی اور کې هي حسبهم دا اور پورا دی دیو لرا ولعنهم الله لعنت کړه دی په دیو باندې الله تعالی ولهم عذاب مقیم او د دیو د پار عذاب دی همیشه کالذین پشان دا کسانو من قبلکم چې مخکې استاسونه کانو اشد منکم چې وغی ډیر سخت تاسو نه قوتن په طاقت کې و اکثر اموالا او زیاتو په مال کې و اولادن او په اولاد کې فاستمتعون وغی پیدا واغستا بخلاقهم په خپل حصو باندې فاستمتعتم نو پیدا واغستا تاسو بخلاقکم په خپل حصو باندې کما استمتع الذین لکه څنګه چې پیدا غستلی واغه کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې بخلاقهم په خپلو حصو باندې وخذتم او تاسو نه نوتې وئ په بې پیدې خبرو کې کالذي خاضوا فشان دغه کسانو چې ننوتي په بې پیدو کارونو کې په عبسو کې اولئک دغه کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دیو فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې و اولئک هم الخاسرون او دا کسان هم دیو دي تاوانیان الم یاتهم ایا نه دی راغلی دیو ته نبأ الذین خبر دغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دیونه قوم نوح و عاد قوم د نوح علیه السلام او د عادیانو و ثمود او د سمودیانو وقوم ابراهیم او د قوم د ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدین او د مدین والو یعنی قوم د شعیب علیه السلام والمؤتفقات او دا الټکړې شو کلوالا الټکړې شوی کلی چې هغه باندې لازمه کا الټ شوی و لکه یو پکې د لوط علیه السلام قوم اتتهم رسلهم راغلی دیوتا پیغمبران د دیو بالبینات په واضح دلایل فما کان الله لیظلمهم ندی الله تعالی چې ظلم وکي په دیو باندې
نو الله تعالی چې ظلم یې کړو په دیو باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعض زینې د دیونه دوستان د زینو دي یأمرون بالمعروف حکم کوي پنیکي باندې وینهون عن المنکر او منکي خلق د نارواونه ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه ويؤتون الزکات او زکات ورکوي ويطيعون الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د پیغمبر د الله اولئک دا کسان سيرحمهم الله زرد چې رحم بو کی پدیو باندې الله تعالی ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی دې زور اور حکمت والا وعد الله المؤمنین وعد کړل الله تعالی د مؤمنانو سړو والمؤمنات او د مؤمنانو خذ سرا جنات د جنتونو تجری چروان به من تحتها الانهار لاندې د ونو داغین نهرونه خالدین فی همیشتن به پدې کې و مساکن طیبتن او زینا د اوسیدلو پاک فی جنات عدن په جنت د همیشوالی کې په باغونو د همیشوالي کې په جنت عدن کې ورضوان من الله ورضامندتیا د طرف د الله تعالی نه اکبر ډیر لوی ده ذلک هو الفوز العظیم دا کامیابی د ډیر لوی یا ایها النبی اے پیغمبر جاهد الکفار جهاد وکد کافرانو سره په تور باندې والمنافقین او د منافقانو سره په جبه باندې واغلوز علیهم او سختی کوا پدیو باندې و مأواهم جهنم او زید اوسیدو دریو جهنم دی و بیس المسویر او ډیر بد زید ورتلو دی دا جهنم یحلفون بالله دیو قسمون خری په الله تعالی باندې ما قالو چې دیو هیڅ نه دی ویلی ولقد قالوا او یقینا دی ویلی دا کلمت الکفر کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامیم او کفر کړه دی ورستو د اسلام خپلنا وهم او دی قص کړه دی بما لم ینالو پاغه سباندی چې دی وته ون رسیدا چې دیو حاصل نکړه بما لم ینالو پاغه ستا چې دیو حاصل نکړه وما نقمو او دیو بد نه دی ګڼلی الا ان اغناهم الله مگر دا چې مالدار کړي دیو لره الله تعالی دی صحابه لره الله تعالی ورسوله او پیغمبر د الله تعالی من فضلی د خپل فضلنا پئن یتوبو کدیو توبه او باسلا یکو خیر لهم نو دا بغوری دیو د پاره وَإِن يَتَوَلَّوْا أَوْ كَدِوْ وَاوْلِدَ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاب بور کی دیو لرا اللہ تعالی عذابا علیما عذاب دردناک فی الدنیا والآخرتی پا دنیا و پا آخرت کی وما لهم فی الارض او نبی دیو دا پارا پزمکا کی من ولین سوک دوس ولا نسویر او نسوک امدادی ومنهم او زین دیونا من عاهد اللہ آغا دی چو وعده کرلا دا اللہ تعالی سرا لئن آتانا کچر تراکی مونگتا اللہ تعالی من پزلی دخپل پزلنا لنصدقنا نخام خامن بخیرات کڑوے صدقی بم کڑوے ولنکونن من الصالحین او خام خاشیب ویمن دنیکانونا اللہ فلما آتاهم ہر کلا چو ورکی دیوتا اللہ تعالی من فضلی دخپل پزلنا فلما اتاهم هر کله چې ورکړه دیوتا من فضلی د خپل فضلنا بخلو به نو بخل کوي پاغي باندې شومتیا کوي پاغي باندې وتولوا او دی واوړې دا وهم مورزون او دیو همیشه مخړون کی فعاقبهم نفاقا نو ورپسې شو په دیو پسې منافقت فی قلوبهم پزلون دیو کی یا فعاقبهم راوستو دی بخلا دی شمتیا نفاقا منافقت لرا فی قلوبهم پزلون دریو کی الى یوم یلقونه آغی ورزی پوری چی مخامخ بشی دیو داغی سرا بما اخلف اللہ په سبب داغی چې دیو خلاف کړو د الله تعالی ما وعدوه پاغت سکی چې الله تعالی سره وعده کړی و وبما كانوا يكذبون او په سبب دری چې دیو همیشه دروغ ویل علم يعلموا ايديو نفيږي ان الله چې یقینا الله تعالی يعلم سرهم پویږي د دیو په پټو باندې و نجواهم او د دیو په ښکارا جرګو باندې وان الله علام الغيوب او یقینا الله تعالی پوی دی په غیب باندې الذين اغكسان يلمزون المتوعين
چې عیب لګئی په خوشحالۍ سره مال لګونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه په صدقات په صدقو کې والذین او هغه کسان لا یجدون چې نه مومي الا جهدهم مگر خپل کوشش پس پیسخرون منهم نو ټوکې کوي دیو په هغې پورې که چا به ډېر مال لګاو وی دا ریاکار دی او که چا به څومره وصول لږ مال به لګاو وی دا په دې باندې موږ له ملکونه فتحه کوي بیا یې پورې ټوکې کولی الله وایي سخر الله منهم سزا د ټوکو بور کې الله تعالی دیو ته ولهم عذاب علیم دیو د پر عذاب دی دردناک استغفر لهم ای پیغمبران برابر خبره ده که بخنه غواړي دیو لرا او لا تستغفر لهم او که بخنه نه غواړي دیو لرا ان تستغفر لهم که بخنه غواړي دیو د پاره 70 مرتن او یا زلا یا بیشمیرا فلن یغفر الله لهم هیچری بخنه نه کوي الله تعالی دیو ته ذالک بانهم دا فدی وجه چې یقینا دیو کفروا بالله کفر کړه په الله تعالی او په پیغمبر د الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته فرح المخلفون خوشال دی ورستو پاتې کړی شوي بمقعدهم په خپل ناسته باندې خلاف رسول الله ورستو د پیغمبر د الله تعالی نه وکرهو او دیو بد غني ان یجاهدوا باموالهم دا چې جهاد وکي په لګولو د مالونو وان پسیم او پکړولو د نفسونو خپلو فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی وقالو او دی وی لا تنفروا فی الحر موزی جهاد تا په ګرمۍ کی قل وای پیغمبر نارو جهنم اور د جهنم اشد حر ډیر سخت دی په ګرمایش کی لو کانوا یفقهون ارمان کدیو فیدلې فلیضحکوا قلیلا نو دیو دی او خاندي لگا ولیبکو کثیرا او بجاړي ډیر جزاء بما كانوا یکسبون دا بدله ده سزا ور کولې شي دیو ته سزا په ثواب داږي چې دیو کو ان رجعک الله کو واپس کی تعالی الله تعالی الی طائفه منهم یو ډلې ته دیونه فاستاذنوا للخروج او اجازه غواړي دیوستانه د وتلو د پاره د جهاد فقل ورته وای پیغمبر لن تخرجوا معي هیڅ چری موزي زما سره ابدا هیڅ چری ولن تقاتلوا او هیڅ چری مجنګيږي تاسو معي زما سره زما په ملګرتیا کې عدوند دشمن سره انکم رضیتم یقینا تاسو خوشاله شوي وي بالقعود په ناسته باندې اول مرتين پاول ځل فقعدوا نو کینئ مع الخالفین د وروستو پاتې شو سره ولا تصلي على احد منهم او مونږ د جنازې مکوا په یو کس د دیو باندې ماته چې مړ شي ابدا هیڅ چری ولا تقم على قبره او مو درېږه د دیو د په قبر باندې د استغفار او د بخښنې دپاره انهم کفروا بالله یقینا دیو کفر کړی دی په الله تعالی او رسول او په پیغمبر د الله وماتوا او دیو مړه شوي دي وهم فاسقون او دیو فاسقان ولا تعجبک اموالهم او تعجب کې دیوانه چې تعالی را مالونه د دیو او اولادهم او اولاد د دیو انما یرید الله یقینا اراده کوي الله تعالی ان يعذبهم چې سزا ورکړي دیو لرا بها په سبب د مال او اولاد سره په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې وتزهق انفسهم او وزر دیو روحنا وهم کافرون او دیو کافران واذا انزلت سوره او کله چې نازل کړي شی یو سورت نازل کړي شی هغه کې دا حکمي ان امنو بالله چې ایمان راوړی په الله تعالی او جاهدوا مع رسولي او جهاد وکي په ملګرتیا د پیغمبر د الله کې استاذنک اجازت غواړي ستانه اولت ولمنهم خاوندان د طاقت د دیونه وقالو او دی وای زرنا پریدو مونږ لرا نکم مال قائدین چې شو مونږه د ناستو سره رضو دیو خوشالوي بیا ان یکونو مع الخوال پیدا چې شیدیو د نا ورستو پاتې کېدونکو زنانو سره وطبع على قلوبهم او مهر والی شوی د دیو پزلونو باندې فهم لا یفقهون نو دیو نفویږي لکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آمنو او کسان چې ایمان راوړل دي معه د پیغمبر سره جاهدوا باموالهم جهاد کوي دیو په لګولو د مالونو خپلو وان پوسیم او په کړولو د نفسونو خپلو و اولئک او دغه کسان لهم الخيرات دیو د پاره نیکی دی پیدي دی واولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دی کامیاب اعد الله لهم تیار کړی دی الله تعالی دیو د پاره جنات باغونه تجری روان به من تحت الانهار لاندې د ونو د غینه نهرونه
خالدین فی همیشتن وی پدی کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلوی وجاء المعذرون او راغل بانا کون کی دروغ عذرن کون کی من الاعراب دباندی چیانونا لیؤذن لهم دید پارا چی اجازه وکلشی دیوتا وقعد الذین او ناس وغا کسان کذب اللہ چی دروغ ویلیو پا اللہ تعالی ورسولو پا پیغمبر دا اللہ سیصویب الذین زرد چو برسیگی اغا کسانو تا کفرو منهم چی کافران دید دیون عذاب علیم عذاب دردناک لیس علی الضعفائی نشترے پا کمزور باندی ولا علی المرضان پا بیماران باندی ولا علی الذین او نپا اغا کسانو باندی لا یجدونا چی نمومی ما ینفقون اغا چی دیوی خرچ کی حرجن سگنا یعنی پا دیو سگنا نشتا اذا نصحو للہ کلچ دیو خیر خواهی کئی دا اللہ تعالی دا پارا و رسولیو دا پیغمبر دا اللہ دا پارا ما علی المحسنین نشترے پنیکی کون کو باندی من سبیل سملامتیا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی دے بخون کے مہربان ولا علی الذین نشترے سگنا پاکسانو باندی اذا ما اتوکا کلچ غیراشتا تالی تحملهم دید پارا چی تصورلی ورکی دیو لرام قلتا نتورتوی لا اجدو زنمو ما احملکم علی آغا چیز سوارکم تاسو لرفاقی باندی سورلی ما سنشتا تولو ندیو آوری و اعینهم او سترگی دیو تفیزو بهیگی من الدمعی دا اخکنا دا داری وی من الدمعی دا اخکنا وأعينهم أسترجر ديو تفيزو داري وي من الدمعي دا أخكنا حزنا دا وجد غمنا ألا يجدو چديو نمومي ما ينفقون آغسا چديو خرج کی ويلغي إنما السبيل يقنا گنا أو ملامتيا على الذين پاکسانو بانددا يستأذنونك چي اجازت غوارستانا وهم أغنياء أو ديو مالداران رضو دیو خوشالی بی ان یکونو مع الخوالفی دا چشدیو دورستو پادشو زنانو سرام و طبع اللہ او مهر لگولی دی اللہ تعالی علی قلوبیم دا دیو پزلونو باندی فهم لا یعلمون ندیو نفویگی